السلام علیکم. دا پی ټي بولان پښتو خبرونه سره زه سید رفیع الله. وزیر اعظم شهباز شریف د پولیو او سایډ بورډ له ډلې سره ولیدل. د ملاقات پر مهال وزیر اعظم ویلي دي چې له پولیو څخه ژغورلي پاکستان زموږ هدف او مرام دی. وزیر اعظم له هیواد څخه د دې ناوړه ناروغۍ د ختمولو لپاره د ټولو سایلو په کار اچولو اراده څرګنده کړې ده. هغه ویل چې وفاق او صوبې په ملتیا سره د پولیو د ختمولو لپاره چارې ترسره کوي او د روان نسلو د ښه او خوندي سباوند لپاره به د پولیو تر ختمولو پورې بقراره نه کښېنو. هغه پر ښه ملاتړ او مرسته باندې له بین الاقوامي شراکتدارانو څخه پوره مننه وکړه. وزیر اعظم شهباز شریف په سینټ کې د مسلم لیگ نون له پارلماني مشر عرفان صدیقي سره د خبرو پر مهال وویل چې ایوان بالا د وفاق علامت دی. د قومي یووالي او صوبایي ملتیا دپاره سینټ په زړه پورې کردار ډېر ارزښت لري. مسلم لیگ نون پارلماني ډلې په ایوان کې له ټولو ډلو سره ښه او پیاوړي اړیکې لري. اوسنی وخت کې پیاوړي بهرنۍ کړنلارې ډېر ارزښت لري. هیله ده چې په د بهرنیو چارو دپاره به د سینټ جوړ کړل سوي ټینک ټانک په خپل کردار ترسره کولو سره د حکومت رهنمایي وکړي. آرمي چیف جنرال سید عاصم منیر په کراچي کې د تاجرانو استازو ته د وینا پر مهال وویل چې د پاکستان په روڼا سباوند کې پیاوړتیا باندې پوره باور لرو. یو کال مخکې د مایوسي غوړېدلې ورځې له منځه تللې دي. روان کال به که خدای کول د نورې ښېګړې او پرمختګ کال وي. د مایوسي خورونکي او د ډیواله کېدلو خبرې کوونکو ته نن چیرې دي؟ آیا تاسو جواب ورکول نه دی پکار؟ هیڅ یو شی د سیاست په ملتیا تر هېواد لوړ ارزښت نه لري. موږ د ټولو ته پکار دی چې د پاکستان ګټه پر ځاني ګټو باندې لوړه وبولو. د امنیت برقراره ساتلو دپاره د کورنۍ چارو وزارت د کوټلې ګامونه اخلي. دا فیصله سوې ده چې د تاوان رسونکو او امن په خرابولو کې د لاس لرونکو کسانو مخنیوي په د قانون له لارې کیږي. ورینجرز اف سی ته د ترهګرۍ د مخنیوي دپاره ځانګړي اختیارات ورسپارل سوي دي. وساتندوی ادارو ته هدایت سوی دی چې په بشپړه توګه دې چمتو اوسي. د لوړو زده کړو ودې په لړ کې پنجاب حکومت په زړه پورې ګام اخیستی دی او په دې لړ کې د هایر ایجوکیشن انټرنشپ پروګرام پیل سوی دی. په سرکاري کالجونو کې د 2354 استادانو لګول سو چارې ترسره سوي دي او په نوهار سکالرشپ پروګرام باندې هم عمل درآمد پیل سوی دی او لوستونکو ته په نوي ورځو کې د لیپټاپونو ورکولو هدف ورکول سوی دی. د جنوبي پنجاب لپاره 30% برخه ټاکل سوې ده او 2000 کم شمېر لوستونکو ته به هم لیپټاپونه ورکول سي. د لوړو زده کړو دپاره په 18,000 زیرک لوستونکو ته وظیفې ورکول سي. د جمعیت علماء اسلام صوبایي امیر سینیټر مولانا عبدالواصل په کوټه کې د خبري غونډې ته وویل چې په بلوچستان کې له 100 میاشتو راهیسې ترهګري څپه توندل سوې ده او د جمعیت علماء اسلام د ترهګرۍ په دغه پیښو باندې زیاته اندېښنه لري. د مرګ ژوبلي او د خلکو د تښتولو په ملتیا کوټه ریلوې سټیشن په نقشه کړل سوی و. ضرورت دې امر دی چې په امنیت په ځای وساتل سي او ذمہ داران د دغه پیښو د مخنیوي دپاره خپل کردار ادا کړي. مولانا عبدالواصل ویل چې جمعیت علماء اسلام مدام د روغې جوړې سیاست کړی دی. د 26م عیني ترمیم وروسته د مدرسو د رجسټریشن حق راتس رسېدلی دی. د وینا ده چې ځینې کسان غواړي چې مدرسې رجسټر نه وي. موږ وایو چې د مدرسو په ضد دغه چلند بدل کړل سي. د 26م عیني ترمیم په اړوند د جمعیت علماء اسلام کردار مثبت و. د ترامیم له 55 شخص څخه په 22 باندې راوستل سو. په بلوچستان کې د اولس ساتنه یقیني وګرځول سي. د سراوان پریس کلب مستونګ چون ته رسېدلی دی. د 2 کلونو دپاره فیصل دورانی صدر، فیصل باقی جنرال سیکرټري بې له مقابلې منتخب سوی دی. د نوي کابینې سوګند اخیستو دپاره د دستوري کې چیرمن میونسپل کمیټي ډاکټر فیصل منان عبیزي له کابینې څخه حلف واخیست. په دې موقع باندې ډاکټر فیصل منان وویل چې په معرفي حالاتو کې صحافیان خپله دنده ترسره کوي او د صحافیان په خطرناک حالتونو کې د خلکو ستونزې څرګندوي. حکومت د صحافیانو د ستونزو د حل دپاره اقدامات کوي. دا د خبرونو پای. موږ ته راکړې اجازه د الله په